أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، د الله رب العزت د قرآن مجید پارا نمبر 5 او سورت نمبر 4 آیت نمبر 48 می تاسو ته ولستو چې الله رب العزت دغه آیات کې الله پاک فرمایي چې الله رب العزت شرک چرته هم نه معاف کوي. چې یو انسان څومره ډېر ګناهونه وکړي او بیا توبهګار شي نو الله رب العزت دغه بنده دغه ګناهونه معاف کوي. او که چرته یو انسان ډېر ګناهګار وي او دی دغه دنیا نه لاړ شي نو امکان شته چې الله رب العزت ورباندې رحم وکړي او الله پاک مغفرت وکړي که هر قسمه ګناه وکړي. لیکن شرک داسې یو بد مرض دی چې دغه شرک چرته هم الله پاک نه معاف کوي. بیا محترمو، د شرک معنا او مقصد دا نه دی چې یو انسان ځان ته یو بت جوړ کړي او هغې ته سجده ولګوي، یا د شرک معنا دا نه ده چې یو انسان د اور عبادت وکړي. شرک صرف دې ته هم نشي ویلی چې د کافرانو په شان دی د غوا عبادت وکړي، بلکې د شرک ډېر زیات قسمونه دي. خو کم اهم او کتابونو ذکر کړی دی شرک بیا هغه په 3 قسمه باندې دی. نمبر 1 شرک فی الذات، شرک فی العبادت او شرک فی الصفات. وس شرک فی الذات یعنی د الله رب العزت سره په ذات کې بل یو څوک شریک کول، دې ته شرک فی الذات ویلی شي. او بیا شرک فی العبادت یعنی د الله رب العزت په شانتې بل یو څوک د عبادت لایق ګڼل، دې ته شرک فی العبادت ویلی شي. لکه مجوسیان چې څنګه د 2 خدایانو دعوه کوي، همدارنګه شرک فی الصفات یعنی د الله رب العزت د صفاتو نه یو صفت بل چا دپاره ثابتول او بل څوک د الله رب العزت سره د الله تعالی په صفت کې شریک کول، دې ته هم شرک ویلی شي. بیا چې کله مونږ وګورو په دغه دنیا کې ډېر خلک شرک فی صفات کې مبتلا وي، یا خو د جهالت په بنیاد باندې وي او یا د کم علمي په بنیاد باندې وي او یا د ضد او د عناد او د بغض په بنیاد باندې وي. نو په دې کې به یوه مسله مونږ ذکر کو او انشاءالله هغې باندې به تفصیلي خبره کوو چې هغه مسله د علم الغیب ده. او بیا علم او غیب دا خو مشهور او معروف دی، هر یو انسان طالب العلم او عالم پیژني چې علم به معنا دانستن یعنی به معنا جاننا، او په اصطلاح کې د علم معنا حصول صورت الشیء فی العقل یعنی یو شی صورت ستا ذهن ته راتلل، دې ته علم ویلی شي. او بیا غیب معنا دا پٹ چھپی ہوئی چیز یا پوشیدہ باتوں کا علم، مطلب پوشیدہ چھپی ہوئی دا د غیب معنا ده. او بیا کتابونو دا هم ذکر کړی ده چې د غیب معنا ده ما غاب عن البصر. او په اصطلاح کې غیب دې ته ویلی شي محترمو چې دغه حواس 5 او عقل سره د هغې ادراک ممکن نه وي، دې ته غیب ویلی شي. بیا دغه علم الغیب دا صفت د ذات د باری تعالی دی، یعنی هغه علم چې حواس 5 او ذهن د هغې ادراک نشي کولی، بلکې هغه علم یعنی د غیب علم صرف او صرف د الله تعالی ذات سره خاص دی. د الله تعالی نه علاوه
بل هیڅ چا سره علم الغیب نشته، که هغه پیغمبر وي، که هغه رسول وي، که هغه ولی وي او که هغه یو غټ بزرګ وي، هیڅ چا سره هم غیب علم نشته سوا د الله تعالی نه. او بیا د الله رب العزت د ذات نه علاوه د بل یو چا دپاره علم الغیب قول کول، علم الغیب ثابتول دا بالکل شرک دی. اگر که دغه علم الغیب ثبوت د یو پیغمبر دپاره ولی نه وي، اگر که د علم الغیب ثبوت د یو بزرګ د یو ولی دپاره ولی نه وي، دا بالکل شرک دی. د الله رب العزت دغه صفت کې، د الله رب العزت په دغه خاصه کې بل یو انسان شریک کول، اگر که نبی ولی نه وي، دا سراسر شرک دی. بیا په دې باندې د قرآن مجید ډیر آیتونه هم موجود دي چې دغه الله رب العزت سره بل څوک په علم الغیب کې شریک کول دا شرک دی. او د علم الغیب خصوصیت او دا د الله رب العزت پورې خاص دی. د دې ثبوت د قرآن مجید د ډیر آیتونو نه موږ ته میلاویږي. او بیا د احادیث مبارکو نه هم دا معلومیږي چې د علم الغیب دا صرف د الله رب العزت صفت دی. دې کې به بل څوک د پیغمبر، هغه که پیغمبر وي او که بزرګ وي، هیڅ څوک به هم الله رب العزت سره په دې کې نه شریک کوي. نو انشاءالله په مسله علم الغیب باندې به مخکې د قرآن مجید آیتونه او بیا د هغې تفسیر د مفسرینو نه د تفاسیر و حوالجات به انشاءالله تاسو ته پیش کومه چې دا آیت په فلانکې سپاره کې فلانکې نمبر آیت او د دې لاندې فلانکې مثلا روح المانی قرطبي هغوی تفسیر دا بیان کړی دی چې د علم الغیب دا د الله رب العزت خاصه ده. کله کله زمونږ عام مسلمانان هم په یو خبره باندې پوهه نشي او د جهالت په بنیاد باندې یا د کم علمي په بنیاد باندې یا د حسد او بغض او د عناد په بنیاد باندې داسې خبرې وکړي چې هغې سره انسان د ایمان یو بهترین نعمت نه محرومه کیږي. نو موږ ته پکار دی چې هره خبره چې موږ کله کوو هغه کې موږ دا سوچ او فکر او غور وکړو چې آیا دا خبره چرته د الله تعالی په شان کې د ګستاخي ذریعه خو نه ګرځي؟ آیا دا خبره چرته د قرآن او د حدیث خلاف خو نه دی؟ چې کله موږ دغه خبرې سوچ او خیال وساتو چې کومه خبره د خپل خولې نه وباسو او دا سوچ وکړو چې آیا دا خبره چرته د قرآن خلاف خو نه دی، بیا به انشاءالله الله رب العزت زمونږ ته دغه دنیا او د آخرت هغه زندگی او بیا هغې زندگی کې کم اعمال وي د هغې ثمره به الله رب العزت مونږ ته بهترین راکوي. خو چې کله مونږ شرک وکړو الله رب العزت سره مونږ بل څوک شریک وکړو، بیا که چېرته مونږ منځونه کوو، مونږ نوافل کوو، مونږ صدقات ورکوو، مونږ حجونه کوو، بیا دا یو شی هم نه قبلیږي. ځکه د دې ثبوت هم قرآن مجید کې شته چې یو مشرک انسان دی وي د الله سره بل څوک شریک کوي هغې عبادت نه قبلیږي، بلکې دغه هغه پښتانه وایي هندو ستړي او الله پاک هم ناراضه. یعنی هندو عبادت هم وکړي، خلکو سره ښېګړه هم وکړي، ښه کارونه هم وکړي، د خلکو سره امداد هم وکړي، لیکن الله تعالی د هغې نه ناراضه وي، بلکې هغې دغه عبادت او خلکو سره ښېګړه کول دا اسې عبث وي، الټه آخرت کې ورته عذاب میلاویږي. نو موږ ته پکار دی چې موږ د قرآن او حدیث په ما تحت خپل ژوند تیر کړو او د داسې خبرو نه موږ ځان وساتو چې هغه زموږ د اعمال د ضایع کېدو سبب ګرځي او هغې په وجه باندې موږ د ایمان غوندې کې یو بهترین نعمت نه محرومیږو. الله رب العزت دې موږ ته د هر قسمه شرک نه موږ ته موږ په امان کې وساتي او الله پاک موږ ته دومره توفیق راکړي چې موږ د شرک هر یو اقسام او بیا خصوصا مسله د علم الغیب دغه خلکو او خپل ملګرو په مخې ته موږ ښه واضح دلایلو سره بیان کړو. انشاءالله دویم کلیپ کې به د علم الغیب تفسیر د قرآن مجید آیات او بیا د مفسرینو د تشریح او د مفسرینو د قول او د مفسرینو حوالجاتونه به انشاءالله تاسو سره شیر کومه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.